د دې عمل د وجې پیسو باندې زیاتې پیسې اخیستل روا شو. یو دکاندار دی دکان کې سودا کې خوا اوس باغې روپۍ ګټي پیسې ګټي نو پیسې باندې پیسې خو ګټي خو مس کې عمل راغی نو عمل د وجې پیسې زیاتې اخیستل روا شو. دې ته وایي بیع سوداګري تجارت کاروبار لین دین دا حلال دی دا روا دی. او ربا څه ته ویل کېږي چې یو سړي له 1000 روپۍ ورکړي او بیا دې 1100 اخلي نو پیسو باندې پیسې خو راغلي خو مس کې څه عمل نشته. دې ته وایي ربا سود حرام. او تعریف مختصر دا دی کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر داسې قرضه چې ځان سره فائدہ راخلي کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرضه چې ځان سره فائدہ راوړي دې ته سود. اوس سود په دوه قسمه دي یو ته وایي ربا القرآن او بل ته وایي ربا الحدیث. یو هغه سود دی چې د قرآن نه ثابت دی لکه دلته ذکر شو. ربا القرآن څه ته وایي دې ته ربا النسیه هم وایي. یو سړي نه قرضه ورکړي 10,000 روپۍ په دې شرط سره چې میاش بس به واپس اخلم خو 10 به نه راکړي 12 به راکړي. د 10,000 روپو مقابله کې 10,000 روپۍ راغلي دا 2,000 چې کومې اضافي دي دا د څه شي عوض دی. دا 2,000 ګټه چې ته اخلي دا د څه شي عوض نه جوړېږي نو دا ربا ده. دا په قرض باندې فائدہ اخیستل دي او هر قرضه چې ځان سره فائدہ راوړي دې ته سود وایي. دې ته ربا القرآن وایي. قرآن ورته حرام کړي. اوس دا معامله صرف قرض کې نه ده چې یو سړی بچاله قرضه ورکړي باقي فائدہ سود ده نور ګڼې سود نه دي. د سود ګڼ شرطونه دي لکه دې وخت کې بازار کې مارکیټینګ کې د پېښور نه یو شی راځي ټرک کې لاهور نه راځي کویټه نه راځي د میوې ټرک راوې د غنمو راوې د بل څه شي راوې. دلته چې کوم سړي دا شی وصول کړ دا مال دی به اوس چیک ورکوي ډرایور لا د 10 لک روپو چیک نغدې پیسې خو نشي ورکولی. چیک ولا ورکوي نن 3 تاریخ دی او دی ولا چیک ورکوي د 10 تاریخ ورځ پس به دا کیش کېږي. اوس دې ډرایور سره چیک خوراغې د 10 لک روپو لیکن دا به ورځ پس دته کیش ملاوي. اوس دله پیسو ضرورت دی لارې کې ډیزل اچول دي نورې خرچې دي نو بازار کې مارکیټ کې ټرک اډه کې داسې خلک ناست دی چې دنه دا کیش واخلي او دله 9 لاکه او 10,000 ورکړي دا 20,000 ترې مني چې ته خو به ورځې پس 10 لاکه اخلي دا عثمان نقد واخلا 9 لاکه 50,000 یا 9 لاکه 80,000 دا 20,000 دی د نکټ کې دا 20,000 چې دی ګټه اخلي دا د شي ګټه دا بغیر د عوض دی اخلي دی د سود وي دی ته حرام. یو د ادار معامله ده. یو دکاندار چې سره ادار معامله کوي مثلا دا غړای دا نقد اخلي نو 100 روپۍ او که ادار اخلي نو 1500 روپۍ دا سود نه دی دا روا دي. سود چې کله سړی اخلي نو دی 10,000 باندې 12,000 اخلي نو 2,000 د څه شي ګټه صحیح وځ نشته. او دکاندار کدا غړې خرڅي نقد 100 روپۍ ادار 1500 نو کدا 1000 اخلي دا هم د غړې اخلي او که 1500 اخلي دا هم د غړې اخلي. خبر ورسېده نو دا سود نشو. نو نقد ګران ورکول او ادار نقد ارزان ورکول ادار ګران ورکول دا جایز دی دا سود کې نه راځي. یو ربا القرآن دی
چاله قرضه یو شی ورکي او بیا دې نه ګټه اخلي 50,000 قرضه راکوم خو ستا کور کې به میاشت تېرو یا 1,00,000 روپۍ قرضه درکوم خو ستا موټر سایکل به میاشت چلوم دا فایده اخیستل دې ته سود وي حرام دې ته ربا القرآن هم وي ربا النسیه هم وي یو دې ربا الحدیث هغې ته ربا الفضل هم وي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي شپږ شیزونو نومونه اخلي الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا د غنمو بدل کې غنم اغستل د وربشو بدل کې وربشي اغستل د مال کې بدل کې مال اغستل د کجوري بدل کې کجور اغستل د سرو بدل کې سرا اغستل د سپینو بدل کې سپین اغستل دا چې کله مثلا بمثل یو شان ته برابر سرابري او لاس په لاس نو دا جایز دی والفضل ربا دې کې زیاته حرام ده تو ورکای کیلو چاول او داغي بدل کې اخلي 2 کیلو چاول کیلو غنم ورکای 2 کیلو غنم اخلي کیلو کجوره ورکای 2 کیلو کجوره اخلي یو توله سره ورکای یو نیم توله سره اخلي نو دا زیاتی شی چې اخلي دې ته وایي سود حرام اوس نبی علیہ السلام کو حدیث کې شپږ سيزونه ذکر کړی دي لیکن دنیا کې وګڼ شیزونه دي شپږ خونه دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د دې حدیث نه دا معلوم شو جنس مع القدر چې د کم شي جنس یو شان دی لکه د غنمو بدل کې غنم د چاولو بدل کې چاول دې ته وایي جنس او قدر څه ته وایي مقدار یعنی دا شی تلل کېږي یا دا شی وزن کېږي کم شی چې یو شان دی او وزن باندې خرڅيږي یا په تول خرڅيږي نو دا یو شان کېدل ضروری دي کدی کې کته برشوي نو دا حرام شي مثلا غوخه د غوخي بدل کې ده د قرباني غوخه ده ځکه وی دا وزن کوي یو طرف ته د قرباني 15 کیلو غوخه ده بل طرف ته 6 کیلو ده دا یو کیلو چې زیاتی شو دا سود دی یو طرف ته 15 سره روجي دي بل طرف ته 6 سره روجي دي نو جنس یو دی رجو د رجو بدل کې بدلای نو یو شان ته بګار دي کمې زیاته پکې دا سود دي جنس چې یو شان دی یو مقدار کم شي چې تلل کېږي یا وزن کېږي دا یو شان دی بګار اوس که یو طرف ته 15 سره چاول دي او داغي بدل کې و سره وړ دي نو یو شی نه جنس بدل شو چې جنس بدل شو نو کمې زیاته جایز دي جایز جنس بدل شو جنس چې یو شان دی لکه کجوره د کجورو بدله کې یو شان دی بګار دی دا نه چې دا عنبر کجوره د ډیره غوره ده او دا د سکر کجوره د بیکاره ده نه کجوره چې د کجوري بدله کې راغله نو یو شان دی بګار دی اوس کا کجوره د مال کې بدله کې اخلي نو که کمې زیاتی خیر دی جنس کا یو شان دی نو کمې زیاتی بګې نه دی بګار برابر بګار مې خبرو ورسره اوس مثلا اگای دی اگای نه وزن کیږي نه تلل کیږي دا عددي شی دی کله یوی اگای بدله کې 2 اخلي ورکې نو خیر کېلی دی مالټي دی دا عددي شی دی وزنی یا کېلی شی نه اوس 1 کیلو پې دی نو بدل کې 1 کیلو پې بکار دی که 1.5 کیلو پې نو سود راځي دی ورسره یو دی ربا القرآن یو دی ربا الحدیث اوس که یو سړی یو موټر سایکل اخلي 2 موټر سایکل ورکړي نو خیر دی سود نه دی یو سایکل بدل کې 2 سایکل اخلي ورکړي نو دا سود نه دی ځکه چې جنس خو یو شان دی خدا وزنی کې نشي نه دی او وزن ټول سره نه خرڅيږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه څوک چې مسله او منلا د سود چې سود حرام دی وعملوا الصالحات عمل کوي په طریقې د نبی علیہ السلام واقاموا الصلاه پابندي کوي د مانځو واتوا الزکات ورکوي زکات لهم اجرهم عند ربهم دینرا اجر د دې په نس طرف د دې ولا خوف عليهم نبيرا بدی باندې جنت کې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي دا بیان وشو د کافرو خیال داو چې سود او تجارت دواړه یو شی نه د ډیر فرق دی
یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کافر خو نه منله تاسو یې ومنئ اے مومنانو اتقوا الله او یریږئ د الله نه او یریږئ یعنی د الله طاعت وکئ فرمانبرداري وکئ سود حرام وګڼئ حدیث کې راځي چې یو سړی یو روپۍ د سود واغستا نو دا سیده لکه مور سره چې زنا وکړي او بل حدیث کې راځي د سود خوراک په بل خورول د دې لیکت پړت گواهی ورکول په دې ټولو لعنت دی ځکه علما فرمایي چې د بینک نوکری حرام ده تنخواه حرام ده البته چې کوم سړی به کې چوکیدار دی هغه نه فایل اخو علي خو وړي نه نور سره کار دی صرف گیټ کې ولاړ دی نو دا هغه نوکری حلال ده تنخواه حلال ده نور د بینک چې څومره نوکری ده دا ټول حرام کې راځي سود دی ټول یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مومنانو یریږئ د الله نه وذروا پریږدئ ما هغه بقیا چې پاتې شوی دی من الربا د سود نه تا چاله قرضه ورکړې وه 100,000 روپۍ او دا لوز دې ورسره کړی یا شرط دې لګولی و چې 50,000 به واپس اخلي وذروا پریږدئ ما هغه بقیا چې پاتې شوی دی من الربا د سود نه هغه سود زیاتي ورته پرېږده 50,000 خپلې 100,000 دې وصول کړه اے مومنانو ویریږئ د الله نه وذروا پریږدئ ما هغه بقیا چې پاتې شوی دی من الربا سود ان کنتم مؤمنین که مومنان او که ان اذ معنی کی اذ کنتم مؤمنین زکه چې مومنان اے مومنانو کتا چاله قرضه ورکړي نو خپل قرضه دی واپس واغلا او دا پاسه شی چې کوم دی هغه ورته پرې نه دماغ نه وښه فإن لم تفعلوا كذا سنكوي فأذنوا خبر شيء فأذنوا فأذنوا خبر شيء بحرب من الله ورسوله بقولوا دجن الله سرا او پیغمبر دا سرا فأذنوا خبر شيء يعني قوة شيء ځان قوة بحرب من الله ورسوله جنگ الله او رسول دا بتا کسود نه پرېږدي نو الله او د الله دشمنۍ ته او جنګ ته تیار شي وان تبتم او که تاسو توبه وویستا مخکې د څه لین دین کړی و دا معنا نه ده حرمت راتلو نه مخکې یو مسلمان و یو صحابي و چا سره یې چا نه قرضه ورکړې وه سود به دې اخلم یا اخیستی و خو حرمت اوس راغی نو که مخکې دې دا کار کړی خیر دی خو اوس مه کوه فإن تبتم کتاسو توبه ویستا فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو لده اصل مال تاسو کما قرضه چې دی ورکړی دا رأس المال هغه خپل شی واپس واخله زیاتی ورته پرېږده لا تظلمون زیاتی مکوا پاغستو د زیاتی مال ولا تظلمون او زیاتی من کېږي پتاسو د کمی ستا د مال نه لا تظلمون زیاتی مکوا څومره چې ستا اصل قرضه ده هغه وصول کا زیاتی پیسې ماخله ظلم مکوا ولا تظلمون او چاله چې د قرضه ورکړې ده نو هغه دې تاله ستا شی واپس کړي هغې کې دې څه کمې نه کوي پتا دې هم زیاتې نه وإن كان ذو عسرة او کئی دغه قرضدار خاوند تنګسیا تا چاله قرضه ورکړې وه اوس ترې خپلې روپۍ واپس غواړې خو هغه سره نشته وإن كان ذو عسرة او کئی دغه قرضدار خاوند تنګسیا فنظرة نو لازم دی مهلت ورکول الی میسره تر اسانتیا پورې چې کله لاس ورشو نو خپلې پیسې ترې بیا وصول کړه وان تصدقوا او که معاف کی ورته قرضه ورته معاف کی خیر لکم ندا وردا بهتر دا تاسو لرا ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ قرضه ورکول دا هم یو صدقه ده خدا خو ته اگر که بیرته واپس اخلي خو ستا صدقه وشوه او که ده سره نشته دی نو ته وله مهلت ورکړه چې ځه میاشت پس راکړه 2 میاشتې پس راکړه 6 میاشتې پس راکړه خیر د کال پس راکړه او که نه وځي دې نه نشته ورسره نو معاف کړه
वअन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई और सड़ी बखल को कर्जी वर्कोली खपल नौकरानी को कड़ी चा सरा सख्ती मकवाई यो सड़े मोहनत वाड़ी मोहनत वर्क चिकल मर शुम अल्लाह वाला मोहनत वर्क ता दुनिया की जमा मखलूक सरा आसानतिया कोला नुज़ुहुम ता सरा आसानतिया को नदी मेरा सिलाई वत्तकू यौमन यरी गए दहा बरस तुरजाऊना जवाब पकड़े शै फीही पागी की इलल्लाहि तरफ अल्लाह सुम्मा तुवफ़ा ब्या पूरा पूरा बदला वर्कड़ेशी कुल्लु नफ्सिन हर सड़िता माँ दहागी का सबक चिदस गटली उसे गटकलेवा वहुम ला युज़लमून औ बदीबा ज़्यादा उनकड़ेशी।